بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 34 نمبر درس دی. نن به ان شاء الله موږ د اسم غیر متمکن قسمونه وایو. موږ ویلو د اسم دوه قسمونه دي، یو ته اسم متمکن وای او اسم متمکن هغه معرب وي، او یو ته اسم غیر متمکن وای نو هغه د مبني الاصل مشابه وي، یعنی یا په معنا کې مشابه وي یا چې څنګه حروف محتاج وي، داسې اسم غیر متمکن هغه محتاج وي. نو څنګه چې په اسم په دغه کې احتیاج وي، په حروفو کې دغه شانتې په اسم غیر متمکن کې احتیاج وي، یعنی محتاج وي. نو دغه اسم غیر متمکن دم د مبني الاصل مشابه دي، د مبني الاصل په شانتې دي، نو ځکه دا مبني دې ته موږ مبني ویلی شو، دا مبني دي. نو د اسم غیر متمکن قسمونه دا زمونږ نن درس دی. د اسم غیر متمکن یا د مبني، اسم غیر متمکن هم ورته وي، مبني هم ورته وي. مبني ورته ځکه وایو چې د مبني مشابه دي، د مبني الاصل په شانتې دي. مبني الاصل درې دي: فعل ماضي او تمام حروف او امر حاضر معروف. امر حاضر معروف، فعل ماضي او تمام حروف، دې ته مبني الاصل وایي. مبني الاصل درې دي، دلته کې ګورئ ورته. اول نمبر فعل ماضي، او دویم نمبر امر حاضر معروف، او 3 نمبر تمام حروف. نو ګورئ دا مبنی الاصل دی، دی ته مبنی الاصل وای، یعنی ذاتی مبنی دا درې دي: ماضی، فعل ماضی، امر حاضر معروف او تمام حروف. دا مبنی الاصل دی. حالت رفعی کې په یو شکل کې وي، لکه اوس ضربه دی، د فعل ماضی نه به زه ضربه واخلم، نو حالت رفعی کې هم ضربه وي، نسبی کې هم ضربه وي، جری کې هم ضربه وي. دا بدلیږي را بدلیږي نه، ځکه دی ته مبني وي. مبني هغه اسم ته وایي چې حالت رفع نصب جر کې په یو شکل کې وي، هغه ته مبني وي. او چې کله حالت رفع نصب جر کې بدلیږي را بدلیږي، هغه ته معرب وي. نو اسم غیر متمکن یا د مبني اته قسمونه دي. د اسم غیر متمکن یا د مبني اته قسمونه دي. اول نمبر مضمرات. مضمرات اول د نمونه زده کوو. مضمرات دا ضمایر هم جمع ته وایي او مضمرات هم جمع وي. د مضمرات واحد چې دی مضمر دی، او د ضمایر واحد چې کوم دی هغه ضمیر دی. نو مضمرات او ضمایر دا دواړه یو شی دي. څوک ورته مضمرات وایي، څوک ورته ضمایر وایي. او د مضمرات واحد چې دی واحد هغه دی مضمر، او د ضمایر واحد چې دی هغه ته وایي ضمیر. او ضمیر څه ته وایي؟ د اسم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي هغه ته ضمیر وایي. د اسم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي هغه ته ضمیر وایي. د اسم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي، مثلا زه وایم زید عالم دی، نو ګوره ما زید نوم واخیستو، هغه عالم دی. نو اوس په د ځای باندې زه یو بل لفظ استعمالوم، زید عالم دی، دلته مې زید پوره خپل نوم واخیستو، دا ضمیر نه دی، دا اسم دی. اوس په د اسم په ځای زه ضمیر استعمالوم. ګوره زید عالم دی، هغه منځګزاره دی، هغه بازار ته لاړو، هغه دا کار وکړو، هغه کتاب ولیکلو، هغه درس وکړو، هغه مدرسې ته لاړو، هغه جومات ته لاړو. نو وګوره اوس د هغه یو زید په ځای باندې زه هغه استعمالوم، نو دته ضمیر وایي. نو ضمیر یو د ضمیر جمع ضمایر دی، او د ضمیر ته مضمر هم وایي، ضمیر هم ورته وایي، مضمر هم ورته وایي. همدغه هغه ته مضمر هم وایي، ضمیر هم ورته وایي. نو که ضمیر ته مضمر نوم اخلي، نو بیا به د مضمر جمع مضمرات راځي، او که ضمیر ته هم ضمیر نوم اخلي، نو د ضمیر جمع به بیا ضمایر راځي. ټیک شوه جی؟ نو اول قسم د اسم غیر متمکن هغه مضمرات دي. دویم نمبر اسماء موصوله، لکه الذي، قرآن کې به تاسو لیدلي الذي، الذین، اللذان، اللذین، التی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی. دا په خپل ځای باندې راځي، صرف نن دلته کې دې درس کې دا قسمونه زده کوو. نو د اسم غیر متمکن اول قسم مضمرات یعنی ضمایر دي، او دویم قسم اسماء موصوله دي، اسماء موصوله. او دریم نمبر اسماء اشاره دي. نو د اسماء اشاره هذا چې کوم شي ته اشاره مونږ کوو، د هغه اشارې دپاره چې په عربۍ کې کوم لفظ استعمالیږي هغې ته اسم اشاره وایي. نو دا اسم اشاره بیا دوه قسمه دي، یو ته اسماء اشارات قریب وایي، او یو ته اسماء اشارات بعید وایي. یو د نږدې څیزونو دپاره استعمالیږي، یو د لرې څیزونو دپاره استعمالیږي. نو اسماء اشارات دا په خپل ځای باندې را روان دي، انشاءالله تفصیل سره به وایو. صرف مونږ د اسم غیر متمکن قسمونه زده کوو. اول نمبر قسم مضمرات دی، دویم نمبر اسماء موصوله، او دریم نمبر اسماء اشاره، او دریم نمبر
اسماء افعال څلورم نمبر اسماء افعال دي دا اسم دی خو معنی د فعل وي په معنی کې د فعل وي اسم دی او معنی د فعل وي نو دته اسماء افعال ځکه وایي پنځم نمبر اسماء اصوات اصوات معنی دا د صوت نه وته صوت اواز ته وایي لکه د مرغانو اوازونه شو دغه شان د زناورو اوازونه شو نو هغې ته اصوات وایي اصوات د صوت جمع اصوات دی نو اسماء اصوات دغه د څیزونو اوازونه او اسماء ظروف نو دا ظروف بیا دوه قسمه دي یو ته ظرف زمان وي یو ته ظرف مکان وي ظرف زمان د زمانې دپاره د وخت دپاره استعمالیږي او ظرف مکان د ځای دپاره استعمالیږي نو دغه اسماء ظروف دا په خپل ځای به انشاءالله د دې پوره تفصیل وایو نو دا شپږم نمبر د اسم غیر متمکن دا شپږم نمبر د اسم غیر متمکن اتم نمبر دی اسماء کنایات مطلب کم کذا کیتا زیتا وغیرہ دا یو څوک نمونه دي نو دې ته اسماء کنایات وایي او مرکب بنایی چې کومګه د احد و عشرن 11 جوړ کړو 12 او 13 14 15 د 11 چې کوم 19 پورې مونږ هغه کوم هغه انسی جوړې کړې وي هغه مرکب غیر مفید کې نو هغه کې یو مرکب بنایی نو اقا مرکب بنایی چې دی هغه اسم غیر متمکن دی نو اسم غیر متمکن اته قسمونه دي مضمرات یعنی ضمایر اسماء موصوله اسماء اشاره اسماء افعال اسماء اصوات اسماء ظروف اسماء کنایات مرکب بنایی د اسم غیر متمکن اته قسمونه دي مضمرات اسماء موصوله اسماء اشاره اسماء افعال اسماء اصوات اسماء ظروف اسماء کنایات مرکب بنایی کوشش وکوئ چې دا د اسم غیر متمکن دا قسمونه دا اته قسمونه په یاد شي نو دا اته واړه قسمونه چې دي دا مبني دي حالت رفعي نسبي جري کې په یو شکل کې وي دا مضمرات دا ضمایر چې دي دی هم په حالت رفعي نسبي جري کې یو شکل کې وي دا مبني دي اسماء موصوله دا حالت رفعي نسبي جري کې یو شکل کې وي دی حالت بدلیږي نه اعراب بدلیږي نه نو دا دغه دي مبني دي اسماء اشارات دام مبني دي اسماء افعال مبني اسماء اصوات مبني اسماء ظروف مبني دي اسماء کنایات مبني دي مرکب بنایی مبني دي دا د اسم غیر متمکن اته قسمونه دي اوس دا اول نمبر پکې موږ مضمرات اخلو مضمرات دیتا ضمایر هم وای مضمرات دا د ضمیر جمع ده او دا 15 قسم دي دا مضمرات 15 قسمونه دي اول ورته وی ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع معنی چې حالت رفعی والا دي او متصل یو منفصل یو متصل اتصال معنی را یو ځای کول او انفصال معنی را جدا کول نو متصل معنی را چې یو ځای وي دا به د فعل سره یو ځای وي ضمیر مرفوع متصل چې یاره دا به د خپل عامل سره متصل وي یو ځای به وي ورسره داسې به ورسره انخطې وي نو ځکه ورته متصل وي او منفصل معنی چې جدا وي متصل یو ځای ته وایي او منفصل جدا ته وایي نو دا به د ضمیر مرفوع متصل نو دا به د خپل دغه نه چې دی د خپل دغه سره عامل سره متصل وي دویم نمبر دی ضمیر مرفوع منفصل ضمیر مرفوع منفصل یعنی دا به د خپل عامل نه جدا وي عامل سره به دا به سره یو ځای نه وي دا به جدا وي ټیک شوه بیا دریم نمبر دی ضمیر منصوب یعنی حالت نصب والا او متصل به وي دا به خامخا متصل وي یوازې نشي راتلی او دغه شان ضمیر منصوب ضمیر منصوب منفصل معنی چې جدا به وي ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع منفصل دا ضمیر به دوه قسمه یا به متصل وي یا به منفصل وي دغه شان به دا ضمیر چې دی دا به یا ضمیر منصوب متصل به وي یا به منصوب منفصل وي او پنځم نمبر چې دی ضمیر متصل ضمیر مجرور متصل دا به متصل وي دا ځان له نشي راتلی دا ضمیر مرفوع متصل وي دا ځان له نشي راتلی
دا زمونږ سره د مثمرات یعنی ضمایر قسمونه. اول نمبر ضمیر مرفوع متصل یعنی چې دا به خپل فعل سره متصل وي. بیا دویم نمبر ضمیر مرفوع منفصل چې یاره دا به حالت رفعی والا دي خو دا به منفصل وي، ځان له به وي، جدا جدا به وي. بیا دی ضمیر منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل چې دي دا به د هغه ضمایر دي چې هغه به د فعل سره یا د حرف سره یو ځای راځي. ضمیر منصوب منفصل ضمیر هم دی حالت نصب والا دی او منفصل دی. نو دا به انشاءالله بیا په تفصیل سره وایو بل درس کې. او ضمیر مجرور متصل، دا ضمیر مجرور متصل چې دی دا به عموم دوه قسمه بیا وي. دا به یا متصل بحرف جر یعنی حرف جر سره به متصل وي، یا به ورته وایي متصل متصل با اضافت. چې دا به مضاف سره د مضاف سره به بیا متصل وي. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږ د نن ورځې درسو د اسم غیر متمکن قسمونه. د اسم غیر متمکن یا د مبني اته قسمونه دي: مضمرات یا ضمایر هم ورته وایي، اسماء موصوله، اسماء اشاره، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات او مرکب بنایی. بیا دا دا ضمایر چې دي ضمایر یا مضمرات، ضمایر هم ورته وایي، مضمرات هم ورته وایي. د اسم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي هغې ته ضمیر هم وایي او مضمر هم ورته وایي. بیا د ضمیر جمع ضمایر دي. نو دا بیا ضمایر چې دي دا 5 قسمونه دي: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، بیا ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، بیا ضمیر مجرور متصل. او دا ضمیر مجرور متصل بیا 2 قسمه دي. دا زمونږ د نن ورځې درس. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.